خوښه هم نه ده چې د خپل سیاست او خپله معاشره او خپله علاقه لږ میچه ورکو، لږه ترقي وله ورکو. ګوره دا خبره زه په هر وخت کې کوم چې د پښتون په معاشره کې او پښتانه چې په دې کې تبلیغیان ولې نه وي، د هر طبقه فکر خلک د سیاسي جوړول دي، په دې کې سیاسي شعور پیدا کول دي او دا ټول د سیاست میدان له راوستل دي. خو هغه د هرې پارټۍ سره منسلک کېږي، خو د هرې پارټۍ کې هغه شمولیت کوي، خو چې پښتون د بچي نه والا د زنانه پورې، د نارینه پورې، تبلیغیان، علما کرام، هر طبقه فکر خلک ته کوم دی چې دا په سیاست کې انوال شي او سیاست شروع کړي. سیاست د معاشرې ترقۍ لپاره یو بنیادي سټپ دی چې ته خپل علاقې له ترقي ورکې، خپل علاقې له خوشحالي ورکې، نو ته به سیاست کې. او الحمدلله زمونږ په علاقو کې، زمونږ په کلو کې سیاست ډېر میچور شوی دی. هر سړي په خوله باندې سیاسي خبره ده، یا به د عمران خان حمایت کوي یا به مخالفت کوي، یا به د نواز شریف حمایت کوي یا به مخالفت کوي. په دې باندې موږ د خپل قوم اپریشیټ کوو، په دې باندې زمونږ زړه ته سکون هم ملاویږي، موږ په خوشحالېږو هم، ځکه چې د علاقې د ترقۍ دپاره او د اسلامي معاشرې دپاره او د اسلامي معاشرې د جدوجهد دپاره صرف یوه لاره ده چې هغه ته ویلی کېږي سیاست. نو زه خپل قوم، خپل ولس دې له دا یقین ورکوم، دا خبره ورته کوم چې په موږ کې الحمدلله سیاسي شعور راغلی دی، سیاسي اګاهي رابکې راغلی ده، خو د خپل سیاست به لږ میچه ورکو، د خپل سیاست به لږ ډیولپ کړو، د سیاست له به لږ ترقي ورکو، د سیاست دا سوچ او دا کومه فلسفه چې زموږ د ذهن ته رانوتې ده دا به لږ چینج کړو. سیاست له به یو پازیټیو نوم ورکو، یو پازیټیو لاره باندې به سیاست بوځو. دا سیاست به دومره نه کمزوری کوو چې موږ په یو بل ته کنځلې وکړو. دا سیاست به دومره نه خرابوو چې یو معتبره او یو قیمتي سړی د سیاست نه بیزاره شي. دا سیاست به موږ دې حال ته نه راولو چې یو مفکر، یو دانشور د خپل یېرې د وجې سوشل میډیا نشي استعمالولی. دا سیاست به موږ دې حال ته نه راولو چې یو عالم د ښه بیان نشي کولی دې د وجې چې ماته به خلک ګلم ګلوچ وکړي. نو که موږ د خپل سیاست میچه ورکو، که زموږ یو کس زموږ د نظریې او زموږ د سوچ خلافي، نو په هغه باندې موږ د خپل سوچ او د خپل نظریه په یو خاص طریقه کار باندې په هغه باندې ومنو. که هغه موږ قوم پرستي کوو، که مذهبي پارټۍ نه، که نیشنل پارټۍ نه، که هر قسمه پارټۍ نه، خو چې دا یو داسې پالیسي اډاپټ کړي، دا یو داسې پالیسي جوړه کړي چې دې پالیسي په ذریعه باندې موږ د خپل ولس او علاقې له ترقي ورکو، چې دې حالات ته موږ سیاست راونه رسو چې بیا سیاست نوم اخیستل د یو ګناه موږ ته ښکاره شي. هر سړی د سیاست نه لرې اوسېږي، دا یې سوچ چې یاره ماته څوک ګالم ګلوچ ونه کړي، زما خور مور څوک بې عزته نه کړي، ماته په سوشل میډیا باندې غلط فیډبیک رانه شي. بلکې کو سیاست موږ تنقید ته واړو او په داسې پازیټیو انداز باندې تنقید کوو چې یو سړی کم خواهشات دي یا د هغه کم سوچ یا د هغه کم فکر دي، د هغه په فکر او په سوچ کې موږ په ښه طریقه باندې تبدیلي راولو، د هغه سوچ او هغه فکر موږ په ښه طریقه باندې هغه ختمو. نو دا به زموږ میچور سیاستي، دا به ډیولپ سیاستي او د دې سیاست د وجې به معاشره هم ډیولپ شي، علاقه به هم ترقي وکړي او څه نه څه اخلاقیات او څه نه څه سوچ به زموږ د ذهن ته راشي. بل هغه معتبر خلک چې کوم سره ډېر زیات نالج ورسره دی، په سیاسي میدان کې د هغو ایکسپیرینس دی، تجربه ده، خو هغوی د ځینو حرکاتو د وجې یا د ځینو خبرو د وجې یا د ځینو کنځلو د وجې هغوی سوشل میډیا ته نشي راتللی. سوشل میډیا موږ هغه خلکو ته پرېښې ده چې کم ګالم ګلوچ کوي، کنځلې کوي، په دې ماحول کې خپل ځان ایډجسټ کوي، دا سوچ یې نه وي چې یاره څه وشو خیر دې وشو. نو دغه رنګ خلک به موږ لږ ایوایډ کړو، ختم به یې کړو او دا میچور پوهه سیاستدان چې د کوم نه معاشرې ته نالج خورېږي، په کوم باندې معاشره ډیولپ کېږي، دې خلکو له موږ موقع ورکړو او دا خلک موږ اپریشیټ کړو، دا خلک موږ موټیویټ کړو او دې خلکو له موږ په داسې انداز په دې باندې موږ تنقید وکړو یا دا موږ اکسپټ کړو چې هغو ته هم خوشحالي میلاو شي او هغې هم دا ووایي چې په معاشره کې خلک میچور شوی دی، سیاست ډیولپ شوی دی، د ګالم ګلوچ نه خلک اوښتي دي. نو دې ګالم ګلوچ د وجې زموږ زیاتر خلک چې کوم دی دا د سیاست نه اخوا کېږي،
پوهه خلک د سیاست نه اخوا کیږي، هغه خپل نظر، خپل سوچ، خپل شعور، خپل نالج، خپل ذهن دا د بل سره نفي شیر کولی. دا هغه څه دی چې زما د وجې ما ته ګالم کلوچ ونشي، زما ماشومان یې ویني، زما بچي ویني، زما ورونه یې ویني، نو دغه د وجې هغه په سایډ باندې ژوند تېروي. نو یو ځل بیا زه خپل ولس ته، باجوړ ته، غیرتي خلکو ته دا پیغام ورکوم، انشاءالله سیاست به کوو، میچور سیاست به کوو، ښایسته سیاست به کوو، د یو بل خیال به ساتو، د یو بل د عزت خیال به ساتو، او د سیاست کوم طریقه کار دی دا به په مخ کې به یو. نو انشاءالله تعالی چې زما